فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وایي. معزز سامعینو، زمون د سلسله سیرت النبی صلی الله علیه وسلم اغا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعثت پنځم کاله پورې ویلې شوی او اخیری واقعه هغه وا چې هجرت حبشه اول ځل هجرت شو او بیا دوباره د مسلمانانو هجرت وشو. دغه هجرت په مکه مشرکانو باندې ډېر اثر پرې باسلو او هغه ته د خطر محسوسه شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تحریک اسلامی مخکې خو صرف دا په مکه کې د خورېدو خطر او اوس د اطراف په مکه کې هم د اسلام دعوت چې دین هغه خورېدل شروع شو. د دې د وجې نه هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې کوم پاتې کسانو مسلمانان په مکه کې هغه باندې ظلمونه نور هم زیات او یو روایت ده هغه کې دا راځي چې عقبه ابن ابي معيط د یو ځل داسې چل وکړو چې په خانه کعبه کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ګریوا غاړې ته صادر واچول او د قشان تیراتاول شروع کړ او په دې عزم او په اراده باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله شهید کوم. په دغه ټیم کې شور جوړ شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه تشریف راوړو. نبی کریم د عقبه ابن ابي معيط له شان دي کو ورکړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اخلاص او بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا آیت فرمایلو چې تقتلون رجلا ان يقول ربي الله. مکی مشرکان ته تاسو هغه سړی وجنئ چې هغه وایي چې زما رب یو الله دی. هم د دې جملې د وجې نه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د دې امت رجل مؤمن ویل. رجل مؤمن سورۃ مؤمن دا نوم چې د چا په نوم باندې ګرځیدلې ده هغه د فرعون په دربار کې وسړیو. کله چې حضرت موسی علیه السلام د دین دعوت فرعون په دربار کې ورکو او هغه د هغې د قتل منسوبي شروع کړي. یو سړی و هغې کې راپاڅېدو هغه هم دغه جمله ویلې وه چې تقتلون رجلا ان یقول ربي الله چې آیا تاسو هغه سړی وجنئ چې هغه وایي چې زما رب صرف یو الله دی. نو هغې ته په قرآن کې رجل مؤمن ویلی شوي دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او تاریخ چې دی نو دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د دې امت رجل مؤمن وایي. بیا د دینه بعد چې دی نو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه چې د نبی علیه السلام ترامو او د قرنګي رضاعي رور هم او د نبی علیه السلام نه لک شانتي مشهور یعنی هم عمر والی کې ورته نږدې و. نبی علیه السلام تخپل په دې خاندان کې ډېر زیات ګران و. هغه ایمان راوړ او د هغه د ایمان راوړو واقعه دا ده چې یو ځل ابو جهل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سرد بد وویل. نو په هغه ټیم کې دای د صفا په مقام یا حجون په مقام باندې هغه ته وویل. نو د عبد الله ابن جدعان دا هغه یو وینځه وه او د قرنګ د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه خور صفیه
چې دغه دوانه رالی او حضرت حمزه ته ویل یاره نن خو ابو الحکم چې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته داسې نامناسب الفاظ استعمال کړل. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه خپل دغه د شکار ډیر زیات شوقي و، د ښکار شوقي، خپل تیر کمان ورسره و او هغه واغسته لاړ کعبه ته چې څنګه لاړ نو هغه کمان راواغسته د ابو جهل سری په او سری ورلمات کو او بیا ورته ویلا وزم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د خپل وراره په دین باندې شوی اما او وکتا چې هغه ته سویل دي و اوس ما ته وایي کنه هغه ته د قشانت ویل و اوس ما ته وایي کنه چې تا هغه ته کوم خبرې کړې دا رنګي سخلق حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ پسې پاسېدل خو ابو جهل ورته ویل وینا د تسمو وای د وراره ته ما چې د ډیر نامناسب الفاظ ویلي. نو دغه د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د اسلام دراوړلو سبب جوړ شو چې کله حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو نو دې سره اسلامی جماعت او اسلامی تحریک ته تقویت حاصل شو. دغه نه بعد بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه هم ایمان راوړی دی. تاریخ کې مختلف تاریخونه راځي او د غرنګ مختلف روایت دي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام دراوړلو په روایتو کې درې واقعات مشهور دي. هغه یو دا ده چې د ټولو نه اول چې په هغه پزړه باندې اثر شوی دی هغه دا و چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای و د اسلام راوړلو نه مخکې یو ورځ مخکې وزه خانه کعبه ته په دې اراده باندې رالم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله شهید کم. وزه چې څنګه وزه را روان شو مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه مخکې خانه کعبه ته راننوته. وزه رالم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاته نبی علیہ السلام اوس کاو او د سورۃ الحاقه د آیاتونه لوستل. هغه آیاتونو ډیر زیات یو خدای الله تعالی کلام دی او بل د دې سورۃ ډیر خسته اثر دی چې کله خسته आवाज کې دا تلاوت کیږي واقع چې پزړونو باندې اثر کوي او بیا چې څوک د دې په معنی او مفهوم باندې پوي هغه خلکو ته خدای ډیر زیات لوی چې د شوق او د قرنګ ذوق ور سره پیدا کیږي د انسان. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا په هغه خلکو کې شامل چې د بلیک دوست هم کولای شو نو هغه په ډیر خپل دی. وزه چې څنګه راورسېدم و ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سورۃ الحاقه د تلاوت واوریدو و زما پسړه کې دا خبره رااله چې یاره نبی علیہ السلام خو ډیر ښه شاعر دی ځکه ډیر خسته منظوم کلام و एकदम د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل باندې دا آیات جاری شو چې وما انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون چې یقینا دا رسول عزتمن دا غوي نه ده او دا د شاعر قول نه دی او ډیر لک خلک تاسو کې هغه دي چې تاسو ایمان راوړل. و چې څنګه می دا آیات واوریدو په ذهن کې می دا رااله چې ګوره دا خو ډیر ښه کاهن دی جادوګر دی ګوره څنګه زر پته ورته ولګېده چې زما زړه کې څه خبره تېره شوه. و ډایرکټ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیاتونه ویله ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون چې دا د کاهن وینام نه ده او ډېر کم خلک په تاسو کې چې د نصیحت قبلی تنزیل من رب العالمین دا نازل شده کتاب دی د رب العالمین د طرف نه. و د دې نه بعد د اسلام هغه سنا سمینه او سم محبت زما په زړه کې پیدا شو خو په دې کشمکش کې ومه او بیا یو بل واقعا هم داسې راځي چې کله د دویم ځل باندې د حبشې هجرت کېده نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو رشتہ دار و لیلا بنت ابي حثمه او د هغې خاون عامر ابن ربیعه العنزي چې دوی هم هجرت کاوه. دا لیلا بنت ابي حثمه فرمایي چې زه خاون مې بهر وته او عامر ابن ابي ربیعه او ما سامان تیارای. عمر رضی الله تعالی عنہ راغه زما د تیاری چې ولې دوه ماته ویل چې تاسو رواني ما ورته چې او کنه وګوره تاسو کوم باندې ډیر زیات ظلم وکړو زموږ د پاره مزمکه تنگ کړه اوس به موږ د الله تعالی په مزمکه کې چرته وځو چې الله تعالی زموږ د دې مصیبت نه خلاصولو لار مونږ ته وښیي. ودا هغه نه بعد به عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات سخت خپه شو او په هغه ټیم کې بیا عامر ابن ربیعه ته لیلا بنت ابي حثمه ویل دي چې ته هغه ټیم کې موجود وي او تا د عمر رضی الله تعالی عنہ د حالت لیدلی نو هغه ډیر زیات عجیب و
نو دغه زینه هم نه عمر رضی الله تعالی عنہ په زړه کې چې دینو هغه د اسلام د لپاره نرمي پیدا شوه. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د قرنګي دا کشمکش می په دې زړه کې وو. یو ځل می دا اراده وکړه، بیا دا واقعیت تفصیل سره لیکل شوی ده چې زمو نبی کریم صلی الله علیه وسلم شهید کومه چې بالکل دا قصه ختم شي. وزر روانو په لار کې حضرت نعیم بن عبد الله النحام چې دی ایمان راوړ او دا د خپل قبیله ډیر باثر شخصیت او کله چې د هجرت حبشه اراده وکړه نو خلکو دته ویل ته مزه وتا ته مونږ یې سم نه وای ته چې په کم دین باندې عمل کې نه وک. هغه ورته تاسو کې عمر چرته دغه رنګ نبی علی سلام شهید کوم. هغه ورته ویل ته نبی علی سلام پرې دا ول خپل کور حلوان ستاده ترزو ستاوخه سعید ابن زید او د قرنګ استاخور فاطمه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خور و هغه ایمان راوړل د تلاړ شاول د خپل کور حالت والا هغه لاړ د هغه کړه حباب بن الارت رضی الله تعالی عنہ هغه ته سوره طه چې دین داغه تلاوت هغه ورته خودو نو دات اول کې لک پټ شو او د قرنګ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې دینو هغه لاړ خپل او خې چې د سعید ابن زید هغه وهله دا خور را لدیتی بچکاونو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه له گزار ورکو چې نه پیراله نو بیا چې کله د خور هغه دوان ورته ویل مونږ ایمان راوړل اوس چې تاسو کې کوه خورم ورته ویل زم ستا خور یم. هغه نه بعد حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل خور ته ویل کم تلاوت او کم سم چې ویل هغه مال لګ راوړل. هغه ورته ویل ته مشرک او غسل وکړه قران کریم چې دنه دا نجس سلیل مونږ نه ورته. عمر رضی الله تعالی عنہ غسل وکړ بیا د سورته طه آیاتونه چې دنه دای تلاوت کړه. هغه نه بعد زړه نرم شو او ویل دا خو ډېر خسته کلام دی. حباب ابن الارت رضی الله تعالی عنہ راوته ورته ویل چې خوشخبری ورته ورول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرونستا او د ابو جهل بارک د الله تعالی نه سوال کړی او زما خیال شي هغه دعا ستا په حق کې قبول شو. دینه بعد حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لاړ ایمان راوړ. بیا چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړل دا خپل وینا دادا چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته ویل چې تلک خاموش پاتې شو په حال ځکه زمون حالات کمزوري. هغه وینا چې کم مجلسونو کې ما د کفر تذکره کړې د هغه کې بزد اسلام خپل تذکره مکو. بیا دار ارقم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام د دوه صفونو کې روان شو، یو کې حضرت حمزه او بل کې حضرت عمر او چې څنګه خانه کعبه ته لاړ عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل ایمان چې دنه داغي اعلان وکړ. دغه رنګ د عمر رضی الله تعالی عنہ نه روایت دا هم ده چې هغه تاسو وکړو چې په دې قریشو کې هغه سړی څوک دی چې خبره نشي ټینګولای چې څوک ورته سوای او هغه ډاری کې خلکو ته رسي. خلکو ورته ویل جمیل ابن معمر دا یو سړی او د خبره نشو ټینګولای. عمر رضی الله تعالی عنہ ټول ناول لاړ هغه ته ویل ما اسلام راوړ، بس هغه ورته یې سمونه ویل بس صادر راوغه روان شو چې بس ورزم خلکو ته خبر ورکړ. بیا یو بل روایت هم داسې د عمر رضی الله تعالی عنہ نه ده ما وی چې یاره په دې کفر کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د ټول نه کم غټ دشمن دی کنه زم اول خبر هغه ته ورکړ. ویلاړه مده شپې د ټول ناول ابو جهل کرا ګټ ورته وټکاوي هغه راوته ماته چې وراره څنګه چل دی اهل مسهله نه راته ویله ما ورته ما چې زه تعالی خبر درکولې چې در کوم چې څه خبر چې ما اسلام راوړ. بس هغه ورته ویله مړ ته چې د سره وړي پتا په استادیم بد ورځ یو ته چې د سره وړي دي بد ورځ بیا قورز نه را پسې دروازه بند کړ. دغه رنګ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړو واقع. بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام دراوړو نه بعد مسلمانانو چې د په خانه کعبه کې آزاد چې د علی الاعلان عبادت هم شروع. د دینه بعد چې په دغه وخت کې کم غټه واقع شوی د نوغه پاشه بیا ابي طالب کې محصوري و. دا تقریبا یکم محرم سات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیاست نو کاله بعد دا واقع راغلی و. شیب چې دینو دا یو دغه توای شاړ زمکی توای او دا کوه ابو قبیس کې دا یو زو وس نن سبا دور کې د تشیب یلی وای او سوق الليل مرتوی پدې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بنو هاشم او بنو المطلب چې دین واغه یو ځای شو او د خاندان نور خلکو د دینه بایکاټ وکړ. قریش دا یو معاهده لیکلی و چې دا نن نه بعد به د بنو هاشم سره نه به څوک رشتہ داری کوي، نه به هغه سره څوک تګ را تک کوي، نه به ور سره څوک خبرې کوي، نه به ورته خوراک چې دین واغه مهیا کیږي.
بیا به چې په دغه زمانه کې به څوک تاجر رالو دغه طرف ته بلاړ نو ابو لهب ورته آواز وکړ راشه او دوی ته دومره ګران قیمت وایي چې دوی درنه وانه اخلي هغه بل ته ګران قیمت وي د به له زبر نه ګران والم بیا به بیرته راغی په صحیح ریټ به دا غسړی نه بیرته واغست خدا کوشش به کاوه چې مسلمانانو ته څوک وینسي ابو لهب چې دنو دا د کافر سره پاغي کې ملګری په دغه زمانه کې حکیم ابن حزام او هشام ابن عمرو العامری دې دوانو چې دنو دی به د مسلمانانو سره صله رحمی کوله حکیم ابن حزام دا د خدیجه الکبرى د ترزویو هغه چې دنو یو ځل دغه شانسه غلره ونه کړی و د خپل د تر لور د پاره او وړي نو په لار کې ورله ابو جهل دغه شان مخې لورغه او هغه ورته ویل ته څه چل کې وزه خدا خپل دغه لوړم کنه خپل ترور دغه غلاپاتي و زمون کړه هغه خدیجه الکبرى مالدار خزه وی هغه غي لوړم هغه ورته ویل نه نشو او ابو البختری په نوم باندې غلطه وسړیو هغه دا دوانه ما هغه چې کله دا معامله وکړه بیا هغه او ابو جهل خپل منځ کې په دې خبره باندې جګړه وکړه ابو البختری چې نن ابو جهل یو مو یو د اوخ یو اډو کې راوغستو سره مرلمات په دغه ټیم کې بیا حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څوک مسلمان صحابي دغه موجودو نو هغه ویل زر زر خپل منځ کې خلاص وې چې نه چاته بنو هاشم ته پته ونه لګي چې کافران خپل منځ کې جګړه کوي دغه رنګ هشام ابن عمرو العامری د بده چل کاوه چې خپل اوخ دا به د سامان نه ډک ماخام ټیم کې د شیب ابي طالب تر پرې خو دا اوخ بدن نه لړ خلکو به سامان کوس کو واپس به چې دینو د تبر پرې خو ابو سفیان ته چا ویل د دې چل کې هغه ورته پرې دی بچ کوي بیا د قرنګي په دغه زمانه کې د شق القمر دا مشهور واقعه چې د کنه سپوږمۍ چې دوه ټوکړې شوی دا راغلی و د مینا مقام حج ته بچ دینو د محصورین چې دا به حج لراتلی شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خلق ناسو د مکی مشرکان ټول خلق ناسو एकदम چې د سپوږمۍ چې د دوه ټوکړې شو په دغه ټیم کې 14 تاریخ د میاشتې یو ټوکړه یو طرف ته لاړ او بل ټوکړه بل طرف ته لاړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق ته ویل یو ګورې دا د الله تعالی قدرت خدا ډیر لږ وخت خو لږ وخت د پاره داسې چل شو خلق ویل وګوره نبی علیہ السلام په مونږ باندې جادو او دا ویل یو ځکه مونږ جادو کړل د خو بار خو په خلق باندې نه کړل نو دغه کې بیا بهر نه چې کوم خلق را لنو غي دا گواہی وکړه چې یاره په پلان کې ټیم کې سپوږمۍ چې د نوداد دوه ټوکړې شوی دلته کې عوامو کې خبره مشهوره ده وی راځي بس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سپوږمۍ ته اشاره وکړه اشاره باندې دا دوه ټوکړې شو بیا څه نور قسم دي چې دا سپوږمۍ را له نبی علیہ السلام غریوان ته بیا په دغه باندې وته په دې لستونی باندې چې دنه بیرته وته دا ټول د عوامو قصې دي خاص د غوتی د اشاره چې دنه د صحیح روایتونه دا نه ده ثابت دا علماء کرام په دې کې مختلف دي بعض علماء کرام فرمایي چې دا د نبی علیہ السلام معجزه و د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د یو روایت نه داسې معلومي او د نور صحابه کرامو چې څومره روایت دي هغه علماء کرامو بل راي غسله چې قران کریم کې کله دې تذکرہ الله تعالی کوي او الله تعالی فرمای اقتربت الساعه وانشق القمر په قیامت را نږدې شو او سپوږمۍ چې د نو دا څه شو دا وچاو دا نو دا د قیامت یو نه خده هغه علماء کرام دا فرمای چې دا معجزه چې د نو دا نه ده او دې کې دا انس رضی الله تعالی عنہ د روایت نه دا معلومیږي چې مشرکانو د دې مطالبه کړو او نور صحابه کرامو چې څومره روایت دی غینه دا خبره چې دا نه معلومیږي بیا د چل وشه چې د معاهده ختمېدو د لپاره د دې څنګه چل وشه نو د هشام ابن عمرو العامری د په ذهن کې دا خبره را پیدا شو چې یاره زموږ د کم خلکو سره د خو مخکې نه خپل سره رحمی پالله امداد به ورلېګو خو بیا دا خبره ظاهره کړه موږ چې د بنو هاشم سره دا کم قطع رحمی کړي د قطع تعلق او بایکاټ سوشل بایکاټ ورته وای دام کړه د نظام ټیک نه دی کړی نو د دې چل وکړو چې د لاړ او زهير ابن ابي اميه هغه پسې لاړ هغه دم د مکی غټو سردارانو کې د ته ویل وګوره موږ چې خپل د استاد ماماګانو سره هغه د نبی له صلوات والسلام خاندان د هغه د ماماګان د استاد ماماګانو سره چې ابو الحکم ابو جهل یاد کړي چې دا کم کار کړی دی ودا کته چرته د ابو جهل د ماماګانو سره وکي هغه به سره ونه من هغه ویل یاره چې یوازې څه چلو کوم هغه زدر سره هم هغه نه یو کس ببل قتل غواړي هغه لاړه مطعم ابن عادی په صدام یو سردارو هغه ته چې کله دا خبره وکړه هغه چې واقعي موږ غلط کار کړی دی هغه ورته ویل ځان لا یو بل ملګری پیدا کول غواړي بیا دا هشام ابن عمر العامری چې د ابو البختری پسې لاړ چې کله هغه ته خبره وکړه هغه ور سره ومنله هغه ورته چې یو کس بل پیدا کول غواړي بیا هغه زمعه ابن الاسود بن المطلب چې دغه هغه پسې لاړ هغه ور سره ملګری شو دا ټول بزرګان راجم شو سرداران او هغه مکی کې د ابو جهل ته چې دا خبره وکړه
ابو جهل په دې خبره باندې خدا مشوره د شپې نه دا کړی و چې موږ به د قشانتي چل کوو نو دوی چې کله لاړه زهیر پکې خبره وکړه د نور ټول د دې تایید وکړ ابو جهل ته پته ولګید چې دوی سم مشوره کړي و دا تاسو بیګا د شپې چې دنو دا سازش کړ هم په دغه ټیم کې بیا د دینه مخکې د څه چلو شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی د وحی په ذریعہ ویله وینا هغه کوم چې شي د ارسخوري هغه چې دنه د معاهده خړلې او صرف د الله تعالی نوم پکې پاتې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی وشو نبی علیہ السلام ابو طالب سره ویله ویني دا څه چل کړه د چټول معاهده خړلې ده او ته به دې چلو کې چې لاړشه او سپینی کپړې به واغوندي او خانه کعبه ته باور شو د مکی سرداران ته بداسي وای چې زما وراره مال بیګا دا خبر را کړه دی چې هغه وینو هغه معاهده خړلې ده کچرته دا څه چل شوی نو دا خپل د دې ورونو سره چې دی او د تر زامنو سره دا بایکاټ او دا قطر رحمی چې دا ختمه کړي او کنه دا چې چل نه شو زه به تاسو خپل راره درکم تاسو سره سکوي وکي هغه هم دغه ورځ د الله نه غوښته نو چې کله ور سره هغه ورته دا خبر وکړه هغه بالکل ټیک خبره ده هغه چې کله لاړه وای قتل نو ویني پرشتیا غټوله معاهده خړلې و نو بس هغه سره چې ابو طالب سره کوم خبره هغه ته کړي و کوم شرط ورته هغه سره دا شی بیا ابو طالب چې کوم محصوري و دا ختم شو پدې کې نه بعد بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طائف سفر کړه دی هغه ډېر یو اوږده واقعه ده خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله تلل دوی سردارانو سره پکې میلاو شو او هغه سرداران چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره ونه منله نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته ویل زه تاسو خبره نه منئ خو لک چوپ شئ ما باندې خلک نه خبرو هغه په خپل قبيله ځوانان او د قرنګي غلامان و غیره د خبر کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې بیا هغه کم ظلم کړی دی هغه بیا تاسو ټول ته هغه واقع معلومه ده مشهوره واقعه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ځل تاسو شو و د وحد د ورځې نه داسې علاوه بل یو غم هم ته رسیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دینه سخت غم ته رسیدل چې هغه د طائف چې دینه دا واقعه بیا د دینه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل وادي جن ورتوي هغه کې وو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سورۃ الرحمن چې دینه دا تلاوت کړ پیریان راغلی واغه تلاوت کړه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړ بیا لاړ خپل قوم ته چې د واغي د ایمان دعوت ورکړه داغه خبر بیا په سورۃ الاحقاف کې الله تعالی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد دی یو حدیث دی روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر یو ځل سورۃ الرحمن تلاوت کاوه نو بیا صحابه کرامو ته ویل ما چې کله د جنات ته د دې تلاوت کړو نو هغه چې دینو مال ډېر خسته جواب راکړ صحابه کرام ورته ویل څنګه جواب درکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ما به چې کله ویل فبأي آلاء ربكما تكذبان چې تاسو به خپل رب کم یو نعمت چې دین هغه دروغ غنئ هغه به ویل لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد وهیڅ یو نعمت چې دین یې رب مونږه ستاسو دروغ نه غنو مونږ هغه دغه رښتیا غنو چې دا ټولر څه پنو کړی دي فلك الحمد استاد پر حمد او ثنا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا هغه ته چې دینو دغه ویل او هغه صحابه کرامو واقع چې منل چې جناتو ډېر خسته جواب ورکړو د قرنګي عام الحزن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یو کال داسې راغی چې دا کله د شیب ابي طالب ختم شو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوب تر د حضرت ابو طالب سره چې د داغي وفات او دا غي نبی صلی الله علیه وسلم مدبات چې دنو د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې دنو دا غي وفات وشو د دې وفات نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډیره زیاته لوی صدمه ورسیده او مکی مشرکان ته چې دنو دا موقع ملو شو چې هغه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هغه تکلیفونه وکي او هغه تکلیفات ورته ورسې کم چې د ابو طالب سره په ژوند کې ورته دی نشو رسول دغه ټیم کې واقعا غم راغلی ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کعبه کې مونږ کاو مکی مشرکان دا ټول سرداران ناشتو خپل منځ کې مشوره وکړه یاره وسوکشته چې پرون په هغه ورځ نه ورځ مخکې غواله لکه شو و چې دا غي ذبیحه هغه لري او د قرنګ دا غي بچدانه او غیر راوړو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې گزار کی مخبی ابن ابي معيط دا چې دنو دی لاړ او غیر راوړو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ولو منځ باندې کې خوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې د بوج د وجنه او د قرنګي د خفګان د وجنه چې دنو په سجده کې لک ټیم ډیر واغسته
د غرنګي حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها هغه ټیم کې وړه شان کې ونه کال عمر یدا سیو دا خبر شو داراله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه غندګي وغیرہ لري کړه او بیا د بخاری الفاظ داسې دي چې فسب او شتما د مکی مشرکان ته خراب بدی ویل پاغه ټیم خو چا مغه تسونه ویل شو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د دې راوی دی هغه چې پاغه ټیم کې زه حاضر مخ ما د نبی علیہ السلام سره مدد نشو د دې نه بعد ابو طالب خپل قوم ته وصیت کړو چې تاسو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل او د قرنګ خپل مکی مشرکان ټول سرداران ته ویل چې دا نبی علیہ السلام سره خبر وکړي نو چې کله باغه دعوت ورکاو نبی علیہ السلام ورته تر ته نور خلکو ته دعوت ورکاو په خپل ولې ایمان نه راوړي هغه ویل دا خلک بیا راته داسي وای چې په کم ټیم کې په صحت کې په هغه ټیم کې ایمان نه راوړو او اوس چې د مرګ او حال ورته رانږدې شو وز د یې ایمان راوړو نو صرف دغه یو پیغور د وجه ایمان نه راوړم کنه نو ایمان راوړل ته بالکل تیار یم او ستا دین چې دنه دا زه حق کړم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خدیجه الکبرى او د قرنګی دا حضرت ابو طالب صاحب د وفات نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کور کې आवाज شو او دوه وړي ماشومان په کور کې پاتې شو ام کلثوم او بل فاطمه چې دا وړي جنکې وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د دین دعوت لپاره تلو نو دا اغي کور کې باغو سره سو کې आवाज هغه به आवाज وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا د دې لپاره د سوده بنت زمعه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها دا غي سره نکاح وکړه د دینه بعد د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره نکاح شوی دا دغه تاریخ کې څه اختلاف دی او څه د خلکو اعتراضات هم پاغي باندې دي خو ان شاء الله تعالی کبیا چرته مقرره هغه ټول اعتراضات شې دي او هغه بیا هغه ټیم کې وایو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا بعثت نه د شپږم کال نواله تر د لسم کال پورې دا مشهور واقعات شو چې موږ مختصر ان ویلا نور سیرت به ان شاء الله تعالی پاینده جمعو کې وایو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین